बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक टू GSR टीवी चैनल। दोस्तानो द बूम बूम परी खान न्यू वीडियो पर सोशल मीडिया बांधे ډیر زیاته وایرل دی خو د دې د قشن خلکو د وجې نه زمونږ نورم معاشره خرابي. اول د بوم بوم پری خان دا ویډیو را سره وګورئ او بیا پیروسته خبرې کوو. خو دا ویډیو د کتلو نه مخکې شیر کوي صحیح ده چې زما او ستا معاشره نن کم حد ته روان دي، په کومه سایډ باندې زما او ستا دا پښتانه روان دي. او بیا دا تاسو خبره کوئ چې پښتنو سره ظلم کیږي او پښتانه داسې دي او اخر به مونږ ته بیا ډیفرنٹ ټایپ کی تاسو ریاکشن کوئ. خو د بوم بوم پری خان دا ویډیو را سره وګورئ او بیا پیروسته خبرې کوو. دوستانو د بوم بوم پری خان دا ویډیو خو تاسو را سره وکتله. د دغه شان خلکو د وجې نه زمونږ معاشره خرابېږي، د دغه شان خلکو د وجې نه زمونږ کورونه خرابېږي چې یو پلار خپل یو بچی مدرسې ته نشي لیږلی، چې یو پلار خپل یو خوراګي یا یو بچنګي مدرسې ته سکولونو ته کالجونو ته یونیورسټیانو ته نشي لیږلی. هغه مین وجه څه هغه چې دغه شان فحاش خلکو ویډیوګانې وګوري په سوشل میډیا باندې، نو بس هغې په باندې کې خپله دا خبره راشي چې یاره ټول دا فیمیل چې کوم دي دا کشان دي. خو افسوس زمونږ په دې معاشره باندې او خاص کل سپیشل زمونږ په پښتنو باندې زمونږ معاشره نن ډېر زیاته تباه دی. د دغه وجې نه مونږ باندې الله رب العزت قسمه قسم عذابونه راوړي. په هر نوې ورځ باندې مونږ باندې زلزلې او سیلابونه او طوفانونه دا د مونږ د صرف او صرف د عملنامې د وجې نه راځي او دا د کشان پیهاشي پیلاو کولو د وجې نه راځي. نن سبا د امریکا ډالرز د پاره زمون پښتنو خپل عزتونه خرڅ کړله، خپل عزتونه خراب کړله، خپل فیملی عزتونه خراب کړله صحیح ده. او زمونږ پښتو معاشره بدنام کړله، زمونږ دغه ژبه بدنام کړله صرف او صرف د دغه شان خلکو د وجې نه. خپل ویورشپ د پاره د ډالرز ګټلو د پاره د قسمه قسم ډانسونه کوي، قسمه قسم فحاش ویډیوګانې او زمونږ پښتانه بیا صرف او صرف دغه یو ویډیوګانې ډېر زیاته لایک کوي. کم خلک چې بربند ګرځي، کم خلک چې دغه فحاشي پیلاو کوي، زما پښتانه بیا هغه خلک ډېر زیات سپورټ کوي. هغه په یو ویډیو باندې تقریبا ویلیون اباو ویوز راځي او چې کله یو کس راشي د اسلام خبره وکړي نو بس هغلته بیا زمونږ پښتانه ودی بیا ورته څه وایي مړه دا لیونی دی، د دې دماغ خراب دی او دا سره ټایم دی. خو چې کله د فحاش خبره راغی بیا په ټاپ چلیږي. اکټران دی بیا اکټران. تاسو زموږ د ویډیو مقصد صرف او صرف دا د پچا باندې تنقید نه دی، خو هیومن رائټس حق مونږ ادا کوو چې زموږ په معاشره کې چې دغه کم کارونه کېږي د دغه کارونو د وجې نه الله رب العزت په مونږ باندې قسمه قسم عذابونه راوړي، طوفانونه، سیلابونه او داسې نور هم په بیماریانو کې مونږ مبتلا کوي. هغه صرف او وجه صرف او صرف دغه خلک صحیح ده. او نور وتعز من تشاء وتذل من تشاء، خو دغه کسان چې دا صرف خپل د ویورشپ دپاره د ډالر زیاته ارننګ کولو دپاره دغه قصې دغه لانجې کوي، نو دا نه دی پکار. او د ویډیو مقصد هم صرف او صرف دا و چې تاسو ګایډ کو چې دغه شان خلک تاسو انفالو کوي او د دې مکمل سپورټینګ بس کوي او ان شاء الله کم هیومن رائټس کم ټیم چې وتی دي ان شاء الله هغه به تحقیقات کوي او دغه شان خلک به هغه په اف آی آر درج کوي. خو تاسو هم ورسره سات ورکوي او ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به لازمي میلاویږو. والسلام.